اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو زه ستاسو قربا نعمت سبحان او تاسو ګورئ چمکني ټي وي. ما وروړی تاسو له یو امیزنګ سټوري زموږ په سوکانو سره خوا کې په میرا کچوړې کې د کندهاري انارو یو ډېر لوی باغ موجود دی چې په دې علاقه کې هغه ځانګړی حیثیت لري. داسې باغ زموږ په چاپېرچل کې چرته هم نشته دی. مونږ سره دې باغ مالک مراد لالا ولاړ دی. دې سره به خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مراد لالا څنګه یې؟ واګان ستاسو. مراد لالا پوښتنه به کوو چې دا کوم انار تا په دې باغ کې لګولي جی؟ دا خو ما کندهاري انار دی د افغانستان. ښه او ډېر شوق سره مې لګولی، تقریبا 10 سال کې دا ما لګولی یم. ښه دا راته ووایه چې دا باغ ستا په څومره رقبه باندې دی جی؟ دا تقریبا 3 جیبه باغ دی، تقریبا 400 ډکې مې پکې لګولی دي. 400 3 جیبه باغ دی. ښه داسې باغ د دې کچوړۍ یا د دې چارپیرچل کې یا پېښور کې خوشا کې داسې باغ بل شته دی جی؟ یاره ما ورپسې ډېر لټون کړی، ګرځېدلی یم، خپله دې شوقي یم. خو په دې پښتونخوا کې ما ته نه ښکاري چې 4 جیبه چا باغ وي. دا ما کړی 3 جیبه تقریبا دا باغ ما کړی، خو په ثابته خیبر پښتونخوا کې چې دی نو نه وي. یعنی دا د دې علاقې لپاره احساس دی چې دا لومړي ځل باندې دومره لوی باغ په دې علاقه کې دی. ښه دا راته ووایه چې د باغ کولو سره شوق څنګه پیدا شو؟ یاره دا د بچپن نه زموږ مشرانو به د پولو مولو باندې کړی دي، تقریبا یو 50 ډکې به وو. الله دې وبخښي خو مړه دي. نو ما د مشرانو هغه وروستو چې کوم دا شی ته پاتې شو نو ډېر زیات شوق مې ورسره او دا 3 جیبه باغ ته ما کرلی دی. مراد لالا دا راته ووایه چې دا به څومره فصل کوي په دې ټایم کې؟ یاره 2 کاله خو وشو انشاءالله دا را رسېدلی دی، خو لا مې خرڅ کړی نه ده، معلومات نشته چې څه به کوي او څه به نه کوي. ځان له شو کوئ کور ته وړئ؟ ځان نه به دا خلک هم شو کوي، یو 2 خبرې ړومبی باغ دی، پروسه کال هم خلکو والی او څه کال هم خلکو دې وشو کوي. بل ځل انشاءالله دا مې خیال دی چې یاره څه خرڅېدو سیبه به وکړو. ښه دا راته ووایه دا باغ تا لګولی په دومره لویه سطح باندې، تا سره محکمې زراعت والا دې کې منډه تړه یا څه هیلپ در سره کوي لګي؟ یاره الله دې ورسره خوږي، مونږ سره نږدې دي تقریبا په 1.5 کیلومیټر کې به تر نفارمي چې روډ سره جی جی دا مې راکه چوړي ناصر کړی باندې یادېږي. خو الله دې ورسره خوږي، ورسره پورې چا صاحب نه هیلپ بالکل نه کوي. څومره تکلیفات څومره که هغه یې راسره داسې کول، عمران خان صاحب وي وزیر اعظم صاحب الله دې ښه لري تل عمر، هغه دې له ډېره دلچسپي ورکړې ده او ډېرې ورته ویلي دي دې زراعتو والا ته. خو مونږ غریبو خلکو له څوک راځي چې راځي، غټو خلکو له خلک راځي، خلک اوسېبو کې خو کې بدو کې منډې تړې وایي. که ما ډېرې منډې مو والې خو زه یې وزرې کسې مو 400 ډکې ورسره الوچم نه، نو ډېره خواري مې کړې ده ورسره، خو دوی راسره هیلپ نه کوي بالکل. ښه جي مهرباني، ډېره مننه، مهرباني ستاسو، الله دې عزت وکړي. مینوالو دا زموږ نننی پروګرام او مراد لالا مونږ ته د دې باغ ډیټیل وویلي. دا باغ په دې زموږ په چاپېرچل کې یو ځانګړی حیثیت لري او په 3 جیبه باندې مشتمل دی. 400 ډکې 400 بوټي په دې باغ کې لګېدلي. په دې خبر تاسو نه جواب کوم. د الله پامان.